د ملک نورو سیمو په شان کورمه ضلع کې هم د روان مونسون طوفاني بارانونو له وجې کورونو، سړکونو او فصلونو ته زیات زیان رسیدلی دی. په دې کې داسې کورونه هم شته چې مکمله توګه ړنګ شوي دي او د خوراک څښاک او د کور استعمال څیزونه ټوله اوبه وړي دي. د اپر کورمي اسسټنټ کمشنر خالد عمران وویل چې ټیمونه لګیا دي د زیان ډیټا جمع کوي او هغوی ته به ریلیف ورکولی شي. سهار رسي زمونږ مختلف ټیمونه لګیا دي چې کم بارانو د وجې ډیمیجز شوي دي، نقصانونه شوي دي. هغه ټیمونو اندازې مطابق اوس چې څومره ریپورټ مونږ ته راغلی دی اوسه پورې هغې کې مختلف کورونو ته نقصان رسېدلی دی بارانو د وجې، سیلاب د وجې. دې نه علاوه روډ کې مختلف ځایونو کې نقصان دی او واړه واړه پلونه چې کم دي دا هم ډیمیج شوي دي. خو زمونږ ټیم لګیا دی، مونږ مختلف قسمه مشینري په دې کې انګیج کړې ده چې مونږ دا تاوان هم سو پورې چې اوسه پورې شوی دی هغه مزید نقصان نه بچ کو او زمونږ ټیمونه شپه ورځ انشاءالله دې کې محنت کوي لګیا دي. دې نه علاوه زیاتره کورونو ته جزوي او زیات زیان هم رسیدلی. سنو اف ام ریډیو سره مرکه کې وهاب علي وایي چې طوفاني باران له وجې د هغه کور ورسره د کور سامان مکمله توګه ختم شوی او د کور ماشومانو په شامول زنانه هم زخمیان شوي دي. دا کوم کچا کور کې مو په کرای اوسېدو ټول مو پېژندو چې مو بازار کې ګاډۍ چلوله. د دې ځای د کچا کور مو 8000 روپۍ کرایه لنډوله. خو پرون مو هم لکه دویم محرم باندې مو پر شمي ته پڅېدلي وو چې پر شمي نه وپا شولو مو کور باندې اوبه راوخته. نا اوبو ډېر زور وکړئ مو کور تاسې به د ویډیو کې د سره مخامخ کې یعنې کور کې څه پاتې نه شوه. لکه زه ژوبل شوم، کور والا مو هغه خوښ شوله، یو رسه څنګ ته ګاونډي و هغه خوښ شو. ورسره لکه دا درې کسان مو کې ژوبل شولو خو رب رحم وکړو، سار باد شو، مول څه څوره و یعنې بلخ کمباله یعنې چې کور کې پاتې نه شول. بیخي کنډر ته نه جوړ شو، تاسې بې کسوی مو ورور بې تاسې سره مخامخ کي دا راغلی دی که درما د عزتمند. لکه مو کور کې هېڅ پاتې نه شو، صرف دا اغوستې جامې مو بسړي دي چې دښکې وتي وي، نور موږ هېڅ نه دي پاتې کور کې. یعنې یا یې چپله والا که کور کې پاتې شوي یا هر څه ووته کور که کنډر شو هېڅ یې پاتې نه شو. که چیرې د قدرتي آفتونو متعلقه ادارو او ضلعي انتظامي سمدستي ګامونه پورته نه کړل نو ځینې مکمل تباه شوي کورونو خلک به بغیر د خوراک او بغیر د کور چت شپې سبا کوي. په کار دی چې زر تر زره دی هغوی ته سهولیات ورکړی شي.